बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमा दोस्तानो, څنګه یې ښه؟ امید به د الله نه چې ښه به یې، روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې. د نبی علیه الصلاۃ والسلام له یو کس راغی او ورته ووی چې ما نه دنیا مخ اړولی دی، ورځ تر ورځه زما حالت خرابېږي او په کته روان یم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ووی چې ته د فرښتو تسبیح شروع کا. د فرښتو تسبیح شروع کا. کمې چې فرښتې وایي نو الله پاک په تعالی د دنیا داسې راولي چې ستا د خپله به راشي او ذلیله به شي او تا خواله به راشي. هغه تسبیح ډېر آسان دی. د چا چې څه مشکلات دي، څه هم پریشانۍ، د رزق کمې، د ډوډۍ کمې، د جامې کمې، د کپړې کمې، د کور کمې، دا هر څه ملګرو په رزق کې راځي. نو چې څوک دا وایي نو الله پاک په ډیر په لږه موده کې خکی حالت په ورله خکی او الله پاک په اسانتیا راولي. الله پاک ورسره پیسې پیدا کی، الله پاک په ورله کور ورکی، الله پاک په ورله صحت ورکی او الله تعالی ورله رزق ورکی. که د خوراک څښاک پکاري او که جوړه جامې پکاري، دا هر څه په دې رزق کې راځي ملګرو. هغه تسبیح ډیر آسان ده. د سحر د مونځ نه پس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. دا ملګرو دا تسبیح به د هر سحر د مونځ نه پس وایي، که ښځه یې که سړی، دا عمل به کوي. نو الله پاک په ډېر په لږو ورځو کې دا دنیا د خپو راولي. دا دنیا به د ده په د خپو کې پرته چې د سم غواړي هغه به ورته ته حاضري. خو دا عمل به لازم کوي. سهار وختي به پاسي، په ټیم باندې به مونځ کوي. که چېرې جومات کې راځي سړی نو دی به جمع سره مونځ وکړي، بیا د ذکر و اذکار خپل وکړي او د هغې نه بعد د 100 پیرې ووایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. او که ښځه یې نو په کور کې دي چې سحر پاسي او 10 چاردام دې وکړي، د نور ختېدو نه مخکې مونځ دې وکړي د سحر په خپل ټیم، او بیا که خپل ذکر و اذکار یې هغه دې برابر کړي او د هغې نه بعد دې ووایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. ټیک شوه؟ پوه شوئ؟ د خیره دا عمل بخی او دې سره سره به الله پاک د ده دپاره یو فرښته پیدا کړي او در قیامته پورې به دا تسبیح کوي او د دې ثواب به درته میلاویږي. ډېر آسان عمل دی، ښه عمل دی. بنده څومره څه کوي او څومره کړاوونه کوي او څومره اوږدې اوږدې وظیفې کوي او څومره مشکلاتو سره تېرېږي د دنیا دپاره. خلک څنګه منډې وهي، څوک د ورځې ډیوټۍ کوي، څوک د شپې ډیوټۍ کوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي. نو خوښ هم نه ده چې الله پاک دله په اسان راولي، په اسانتیا سره او په یو لږ عمل باندې تعالی الله پاک ډېر څه درکړي. ملګرو خامخا کوشش وکړئ او د زړه نه یې وکړئ او د یقین سره یې وکړئ. یقین ضروري دی وروړي ملګرو، یقین بالکل ضروری دی. که خویندې یې او که رونې یې، یقین به اول ساتئ او بیا هغې نه بعد به تاسو عمل کوئ. په الله به یقین ساتئ، د الله په رسول به یقین ساتئ او وایي به په دې خپل زړه او ذهن کې به دا ساتئ چې الله به ما سره مدد کوي او خامخا به کوي. او انشاءالله چې تاسو دا عمل شروع کوئ که نه که خیري، نو انشاءالله په ډېر په لږو ورځو کې، ډېر په لږو ورځو کې په ګارنټۍ سره به الله پاک تاسو لا ستاسو حالت بدل کی، ستاسو مشکلات په آسان کی، ستاسو پریشانۍ به ختم کی. الله هم خوشحاله ساته او الله هم ښه ساته. د الله په امان.